ټول ته خواست په دې روزه کې خاص کر چې په دسترخوان باندې چې دنو ډیر ډیشز پراتی نو دا خبره ده د روزي بیسیکلی دا برکت ته چیرې دی کې عموما د عام ورځو په مقابله کې به تاسو سره د خوراک ډیر سيزونه نو دا خو اسم چې دنو د روزي هغه د برکت خبره ده هغه خبره په خپل ځای باندې ده خو د دین علاوه چې دنو خلک کوشش کوي د خپل توګه باندې چې نو دا سیز دی می چې کله بیا روزه ماتي د کینی نو چې وبوس کې نو وبونه بس چې نو یو ډش هغه په شوق سره خوړی شي دوباره بل تک لاس کې نو اسې کپکې ګوتی وي او سکه مګه تیو کې اوکی باقی چې نو هغه پاتې شي اوس دا کچته پښمنی کې د اسیز استعمالي خو استعمال بشو کو د پښمنی نه دا مس شو نو دوباره پر روزه کې نه دا بیا سو په خپل دسترخوان کې دی او نه دا بیا چې د خوراک قابلی نو هغه بیا څه شي ځای شي بیا تاسو په ډسبین کې پروت دي اوس دې کې پوینټ څه دي پوینټ دا چې تاسو ته پته ولګي چې په دسترخوان ماته ډېر ډیشونه پراته دي او دا انسان ته پته می چې بیګا ما څه خوړلی ما خو بس صرف یو سیز به په شوق سره خوړو نور ما هغه شانتي ونه خوړی شو نو راشه نن چې دنو دومره د اسیس کېده چې بزته صرف سکه وکم د اسیس چې دنو ټیسټ کم بیا زمانه پاتې کیږي نو تاسو تخواز دغه دی چې په دغه خوراک کې تاسو د خپل گاونډیانو حصہ وکړي اوس تاسو په گاوند کې تاسو ګوره تاسو په گاوند کې به داسې کورونه که په گاوند کې نمی لګلري می داسې کورونه دي چې اغي په خوراک پسې چې دنو سترګې ورپسې سپینې شي چیرې په دسترخوان دیم زما 15 شپږ لوخي پراتی د خوراک تاسو چې دنو د هغه کورونو په دسترخوان باندې چې کم د 15 شپږ ډیشونو دغه خواهش ته هغه تاسو چې دنو پوره کولې شو په دې طریقې سره چې د خپل دسترخوان کې چې تاسو څومره ډیشونه لګولې دي نو دا غي صحیح چې دنو هغه تاسو راکټ کې او هغه له ولېږي نو دا غي په دسترخوان پوره چې تاسو د خوراک به د ویست کېدو نه بچي دا غي په استعمال کې براشي او دا خوراک بچ دنو دا په انسانانو باندې تقسیم شي انسانان بچ دا اخري دا به ویست چې دنو هغه نشي بجای د دې چې دا خوراک تاسو بیا په ډسبین کې پروتي یا دا تاسو نزایش تاسو دوباره په استعمال کې رانه شي نو خبره نه ده چې دا تاسو چا کور ته ورسوي او غي دا